بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب په پاڼه باندې زموږ پروګرام باخبر پښتونخوا کتونکو ستاسو قربا محمود جان بابر تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ دا پروګرام د روانو چارو یو په روانو چارو کې زموږ غیر چاپیره چې نن سبا سره روان دي، نو په هغې کې تاسو په خپله ګورئ لګیایي چې د تیرو درې څلور ورځو کې چې زموږ د دې پښتنې سیمې نه چې کوم غټ خبر مخې ته راغلی، نو په هغې کې که تاسو ټولو ته معلوم وي او اوس خو داسې وخت دی چې که څوک ټي وي نه ګوري او اخبار نه ګوري، نو په موبایل کې هم خبرونه راځي. نو په هغې کې موږ ټولو کې غټ خبر چې کتلی هغه دا چې زموږ په د بنو کې د سی ټي ډي چې کوم زموږ کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ دی، د هغې په ولکه کې چې کوم خلک پراته وو، نو هلته هغه خلک چې کوم جنګیالي او دهشتګردو، نو هغوی چې کوم جنګ شروع کړی، هغه جنګ 2-3 ورځې وچلېدو. ټول کام او ولس چې کوم فکرمندو په هغې په اړه باندې او د هغې بیا یو نتیجه راووته. بیا هم بس هغه اپریشن نه پس زموږ چې کوم فورسزونو هغوی خپل کار وکړو او هغه علاقه او غزې هغې کلیر کړو او ډېرو خلکو پکې قربانیان هم ورکړي، خلک پکې شهیدان هم شو، خلک پکې زخمیان هم شو، او زمونږ د فورسز په یو بهترین ښه حکمت عملي بظاهره چې کوم ښکارېده، نو د هغې د لاسه هغه چې کوم نقصان کوم د کیندو اندېښنې وي، هغه نقصان کم از کم وشو، او چې کوم خلک د هغې په ولکه کې د دهشتګردو هغه راخلاص شو ژوندي او کم نقصان وشو. دې نه علاوه دویم خبر زمونږ چې کوم دی، نو په پاکستان کې سیاسي اړې غړې دا دی چې په دې وخت کې موږ په پنجاب او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د دې چرته دوړ صوبو کې د تحریک انصاف حکومت ته د هغې مشر عمران خان صاحب دا اعلان کړو چې دا سبا کومه جمعه ده، په دې باندې به زه دا دواړه اسمبلی ماتوم. دا اعلان هغوی څه ورځې مخکې کړی، تاسو ته به یاد وي، او د هغې نه پس یو داسې ماحول جوړ شو چې مسلسل سیاسي اړې غړې دي، داسې خبرونه را روان دي چې کله تاسو په یو خبر باندې ځان پوهوئ، نو مخکې نوې خبر راغلی وي هغه وخت، او نوې خبر چې راشي نو بیا هغه نوې پسې چې لا ګرځي چې بیا هغې نه پس بل نوې خبر راشي، نو داسې خبر را روانې دي. دې نه علاوه په پاکستان کې تاسو ګورئ لګیایي چې کوم زمونږ دې وخت کې د توانایي کمې دی، د بجلی کمې دی، نو د هغې دپاره حکومت یو مهم شروع کړی دی، او هغه مهم په لاره باندې دا فیصله شوه چې د 8 بجو پورې مارکیټونه بندو. د مارکیټونو بندولو نه علاوه چې کوم ودونه خادیان وي، نو به هم د 10 بجو پورې مونږ ختمو، او هغې کې هم ورسره مونږ ګور لګیو چې د سیاسي اختلاف د وجې نه هغې کې هم اختلاف روان دی. نو دا دومره ډېر لوی اختلافات روان دي او خبرې اترې روانې دي سیاسي، نو په دې کې زمونږ د عام ولس مسلې څنګه حل کېدی شي، او د دې مسلو اصل کې ذمہوار څوک دی. دا مسلې که دا سیاسي اړې غړې همدغه رنګې رواني، او زموږ په خیبر پښتونخوا کې د امن و امان په هکله باندې هم همدغه رنګې مسلې جوړېږي، او دلته مونږ ګورو چې بیا د اپریشن کېږي او په مختلفو علاقو کې دهشتګرد پلې کاروایی کوي. نو دا هر څه به چې کوم وي، نو دا به څنګه کېږي؟ مخکې مونږ کته که داسې به څه واقع کېده، نو هغې باندې به پولیټیکل بیکینګ چې ورته وایي چې سیاسي خلک به هم ورپسې شاته ودرېده ټول، نو هغه ټولې مسله به چې کوم وه به ډېره ښه طریقې سره مونږ حل کړه. د سوات اپریشن هم مونږ ته یاد دی، نور ځایونه هم مونږ ته یاد دي چې خلک بیا را یوځای شو، نو مسله به یې ښه حل کړه. په دې موضوعاتو باندې به نن خبره کوو، او د دې جاج به اخلو چې د دې ذمہواري په چا باندې راځي، او په کار څنګه ده چې دا څنګه حل شي، او چا ته په خپله رویه کې بدلون راوستل پکار دي، څوک غلط دي غلط ځان ټیک کول پکار دي، کم ټیک دي هغه به هم دا غلط څنګه کنوینس کوي. نو په دې موضوعاتو باندې خبره کوو. ما سره نن د خیبر پښتونخوا مشهور صحافي او په پېښور کې د جنګ اخبار مشر ارشد عزیز ملک صاحب چې کوم دی په سټوډیو کې موجود دی. ارشد صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه. ډېره مهرباني تاسو راغی. ما خو اول دا خبره کوله که تاسو لږ په دې د بنو کې چې موږ سره څه وشو، بیا په کومه طریقې سره هلته اپریشن وشو، بیا هلته زموږ فورسز چې کومې هغوی په اپریشن ټیکل کو، نو په هغې ته چې ګوري، او بیا په دې پاکستان کې دننه چې دا کوم زموږ دې وخت کې نور حالات دي سیاسي او د انتظامي خبرې چې روان دي، په دې ټول صورتحال باندې به څنګه کمنټ کوئ؟ ډېره مننه محمود جان صاحب. زه دا بنو چې کوم واقعه د آیسولیشن کې نه ګورم. وجه دا ده چې مونږ ګورو چې کله نه افغانستان کې طالبانو حکومت راغله، هغه نه پس دا واقعات زیات شوي دي. تاسو ګورئ چې سن 2020 کې تقریبا 26 چې کوم دی پولیس والا شهید شو پورا کال کې. هغه نه پس راځي 2021 هغه کې 54 مطلب ډبل شو، 26 نه 54 چې کوم دی پولیس اهلکار شهید شو، 50 شو ډایرکټ ډبل شو. اوس دې کال کې وګورئ دا کال ختم نه دی،
لږې ورځې پکې پاتې دي. اوسه پورې 125 پولیس اهلکار شهید شو. اوه نو دا تاسو وګورئ د وجوهات چې مونږ ګورو دا خو د چندو نم زیات شو کنه، زیات شو، ډېر زیات شو کنه جی. اوس مطلب دا دی چې د دې مطلب دا شو چې څومره حملې دي هغه هم زیات شوې. دا صرف په دې مونږ نه لو چې دی دا شهید شو، آخر یو حمله شوې ده نو شهید شوې ده. نو زما چې کوم دا سوچ فکر کوم کنه چې د افغانستان کې چې کله دا نیټو فورسز وو هغه ټایم کې افغان حکومت وو، نو دغه دل پاکستان کې یو اپریشن وشو. هغه اپریشن کې دا وشو چې دلته نه خلک لاړل او تښتېدل، دغه ټیرریسټ چې کوم لاړل التم هغې ته مسلې وې ولې چې نیټو فورسز وو، هغې د هغې کمانډ و، هغې کنټرول و، هغې به کاروایانې کولې، هغې سره ډرون نور هر څه وغیر سره و. چې کله نه امریکا تللی دی ټیک د طالبانو حکومت دی هلته، خو زما خپل دا دی او زمونږ چې کوم ملګري دی افغانستان کې هغې هم دا وایي چې د دوی هغسې کنټرول نشته چې کم ریسورسز هغې سره وو او هغې چې کم سرویلنس کول او دا خلک به لږ پټ پټ ګرځېدل. اوس خو چونکې طالبان حکومت دی، بعضې خلکو دا خیال و چې دا افغان طالبان چې راشي دوی به د پاکستان کې چې کم طالبان دي دوی سره به خبره کوي او دوی به کېنئ چې رګه تاسو دا کار مه کوئ. خو اوس ثابت دا شو چې نه، دوی دواړه یو دي، هلته ښه کلاو دی ګرځي، هلته نه پاکستان ته راځي، دې ځای کې چې کم کاروایونه دوی کوي سپورټ هم دوی ته میلاویږي. بله دا ده چې زه بعضې ټایم دا هم وینم چې زمونږ د سټیټ کې یو کنفیوژن دی. مونږ یو ورځ پاسو مونږ خبر دا کوو چې ټیک ده جي دا چونکې دهشت ګردي ده او دا خلک دي دوی خلاف په اپریشن وکړو. مطلب یو افسر پاس هغه چې اپریشن کوو سهار کې هغه یو میټینګ وشي، هغه میټینګ کې ټول چې کم سره هغه شي چې چلو جي اپریشن وشي، بیا چې امن راشي بیا څه یو ورځ د دوی ذهن بدل شي چې نه څنګه چې عمران خان صاحب وویل چې دوی مذاکرات کوو دوی بدل ته راولو او دوی سره بس دفتر هم کلاو کوو هر څه وکړو. هغه یو اټمپټ وشو، سیز فایر هم پکې وشو، کسان پاکستان ته رالل چې څنګه هغې کسان دلته راله تاسو کتل سوات کې به هغې کلیعام ګرځېدل، اسله به ورسره و، خلکو ته دمکیانې میلاو شوې، ایکسټورشن کیسونه څومره زیات شو، یعنې دا بتخوري څومره زیات شو. هغه ورځ نه والا نن پورې چې کم دی بتې چې کم دی زمونږ د صوبه کم از کم 500 بتې کالونه راغلي دي چې کم پولیس سره ریکارډ دی، یعنی 350 پولیس سره. او دې کې ډېر خلک داسې چې اب پولیس نه ځي، هغې به پولیس ته ویم نه، دا زما خیال دی چې 10% به دا خلک چې کم پولیس ته لاړل. خدای نه علاوه نور خلک به مي دا چې څومره تاجران دي څومره هغې وایي چې یار 50 लाख غواړي یو 5 लाख 10 लाख ورکه ځان ته خلاص کا. ولې چې دوی راځي تاسو کته راځي جاوید صاحب کورت کې هغې څنګه دستي بم لړکو 2 ځله ورته کالونه رالل. دا افغانستان نه چې کم دی دا وګورئ چې دا نمبرې د افغانستان دي څه پکې دا نور ملکونو هم دي، هغه واټس اپ نمبر دی چې پاکستان یې ټریس کولی نشي، ته به څنګه ټریس کې. بله دا چې قانون عجیبه شانته دی چې د دې مین سرور کنټرول چې کم دی امریکا کې دی. اوس مونږ ته مثال خبره چې ما ته یو بتې کال رالو، ما پولیس ته وویل چې ارجی دی واټس اپ نه ما ته نمبر نه کال رالو، پهله به ایف ای آر درج کوو، ایف ای آر وشو، هغه ایف ای آر چې کم دی زه بیا یو عدالت ته به ځي، هغه عدالت به ما ته لیکل ورکوي او د پولیس ته وایي چې آو تاسو دې کې د دې نمبر ټریس دپاره امریکا ته هغه به اجازت ورکوي. خو هغې خو نه ورکوي خپل ډیټا زما په خیال هغې نه ورکوي که نه، هغې مشروط کړی دی چې ستاسو عدالت نه مونږ ته یو فیصله پکار دی که دا سیاسي بنیادونو باندې تاسو دا ټریس کوئ که نه څه دهشتګردي ده. عدالت لیکل ورکوي چې دې کې دا ټیرریزم انوالو دی یا دې بتې دپاره دا کس چې کم دی کالونه کوي، لہذا دې چې کم آی پی نه پاکستان د آی پی استعمالیږي لګیا دی د ایډرس راکړي واتس اپ نمبر خو وایډ آی پی ټیکنیکل خبره ده کنه، دا خو ټیکنیکلیټیز دی په دې کې مونږ نه شو تللی ځکه چې بس دا زموږ د وس نه یو شی بار دی. مخکې ورځو کې مونږ کته چې په دې پیښور کې کم د تاجران دي او د چا تعلق چې تحریک انصاف سره دی، نو هغې عمران خان صاحب ته هم یو خط لیکلی و چې دلته د بتې دا مسله ډېره زیاته شوې ده او خلکو کاروبارونه هم پرېدي لګیا دي او نورو ځایونو ته روان دي او د خپل کاروبار هم دلته نه ختمېږي، کارخانې هم خلک ختمېږي او مزدوریان هم ختمېږي لګیا دي. نو تاسو څه وکئ؟ نو دا خو مونږ ګورو چې وقتاً فوقتاً دا خبرې مخکې را راوچتېږي او دې باندې زرګونو ځل خبرې شوي دي. نو د دې ته د وفاقي او د صوبایي حکومتونو دا ریسپانس څنګه دی؟ تاسو څنګه ګورئ؟ دا پولیټیکل پارټو ته خو د خپل کارکنانو خلک ورته وایي
خو تر اوسه پورې خو ماته څه غټ اکټیویټي په دې معامله کې چېرته نه ده ښکاره شوې. تاسو ګورئ دې کې چې دا بنو واقعه تاسو به جواب ورکوئ، خو زه د خپلو اورېدونکو ته دا وایم که تاسو هم په دې موضوع باندې څه خبره اتره کول غواړئ نو زموږ نمبر دی د پېښور 091 او 5254 143 5254 که تاسو هم په دې معامله باندې څه خبره کول غواړئ یا چې د ملک صاحب نه تپوس کول غواړئ نو تاسو هم پکې کال کولی شئ. ښه جي ما جان صاحب ما دا وی چې د بنو واقعه کې تاسو ګورئ چې څنګه دا واقعه شروع شوې ده په کار دا چې فدرل ګورنمنت او پروینشل ګورنمنت په یو ځای وو. صوبایي حکومت چې کوم دی هغه لاهور کې ناسو، اور کې څه کولی وزیر اعلی صاحب او منسټران هلته ناسو. زمان پارک کې تاسو به دغه فوټوان هم کتلی ما کتلی. زه تاسو سره خبره کوم خو لږ به صبر کوئ ځکه چې دا اوریدونکو هم پکې ډېر غټ پورشن د دې هم حق دی چې دوی سره هم پکې خبره وکړو که نه چې دوی څه وایي او هغه زما په خیال کټ شو. ما تاسو سره خبره کوله هغې کې کټ شو. ښه تاسو ولې چې کال راځي خیر دی ما نه زه وایم چې خلک هم تپوس کوي بالکل پکار دی ډسکشن کې هم شاملېږي. ښه تاسو زمان پارک خبره ګورئ چې څنګه واقع شو نو هلته نه مرکز نه بیانونه شروع شو چې دا صوبایي حکومت ذمهواري ده، امن و امان د دوی سره دی. لکه دا خو یو ایشو داسې نه دی که نه چې ته افغان دی کې ټیررسټ انوالو وي، ټي ټي پي انوالو وي او ته وایې چې دا د صوبې مسله ده. صوبایي حکومت وایي چې دا د فیډرل دی. تاسو به کتلي چې هغوی دا بیانونه شروع کول چې دا بارډر کنټرول خو موږ سره نشته، دواړو خپل ځان خلاصولو لګي، ځان خلاصول ذمهواري په لږ راته صبر وکړئ. جی السلام علیکم. څوک یې یو د کوم ځای نه؟ جانزیب صاحب د کوم ځای نه خبرې؟ پېښور نه جي. وویل غواړې وروره دا به وویل چې من تاسو خبره وکړه دا هلته کېږي زموږ د اتفاقۍ نه کېږي. واورېده د څه نه کېږي؟ دا د اتفاقۍ نه کېږي. لکه موږ خپلو کې مطلب د اړی ګړی دی نو مطلب د خلک ما کې ګوتې وایي. ښه جي ښه. او بله خبره دا ده مطلب چې کور اتفاق شي، کلي ته راشي او کله چې اتفاق شي ولس ته راشي نو مطلب خپل اتفاق چې وکړي هر څه به مطلب سیده سید شي، خو چې خپل اتفاق او چې خپل کې یو بل کې وایي نو بلنی خو کیسه هم رانه وځي. بالکل جی. مونږ ارشد صاحب هم اوس همدا خبره کوله چې دوی کې خپلو کې تقسیم زیات دی نو ځکه داسې کېږي که نه. او به دوی خو خپلو کې مطلب جورانه ده، نښانه ده چې ورانه ده، نجینه ده چې دوی څه شي هر څه ساز دي. ښه ډېره مهرباني. تاسو کال وکړو کور مو ودان. هغوی هم وایي چې دا څه چې دي نو دا د بې اتفاقۍ د وجې ده. ستاسو والا خبره دی. بالکل دغه خبره ده. ګورئ چې یو کور کې دوه وروڼو کې هم اتفاق نه وي که نه جي نو کور برباد تباه شي. دغه حال زمونږ دی نن سبا. اوس چې کوم دی نن وګورئ وزیر اعلی صاحب وایي چې 190 ارب زمونږ وفاق نه ورکوي، پیسې نشته نو موږ به دلته سی ټي ډي ته بس کم ځای نه پیسې ورکوو. سی ټي ډي ځان له یو ایشو دی چې هغه باندې پوره یو پروګرام کېږي. وجه دا ده چې که موږ د سی ټي ډي زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې او په هر صوبه کې چې هغه کومه اداره ده او د پولیس اداره ده او د دهشتګردي چې کوم ده نو د دې د کنټرول لپاره دا ډپارټمنټ دی. په دې کې خو دا خبر هم مخې ته راغلی ده چې په دې خیبر پښتونخوا کې خو د هغوی د ټرېننګ څه بندوبست نشته. که دوی به د خپل کسان ټرېننګ کوي هم نو دا به بلې صوبې له لیږي. او اوس هم دوی وایي چې پنجاب له خپلې پیسې ورکړي دي چې یاره د خپل کسان راته زموږ پرېږدي چې هلته ټرېننګ وکړي. اصل کې دوی پهله دا خبره کړو چې دا به ټرېننګ موږ آرمي نه کوو. بیا دوی پنجاب سره ریکویسټ کړی چې بھائی زموږ کسان به چې کوم برتي شي هغوی به ځي پنجاب ته او پنجاب کې چې کوم دی هغوی سره چونکې ښه یو سیسټم دی هغوی به ښه ټرېننګ نو هلته چې ټرېننګ دلته ولې نه جوړوي؟ دغه سوال خو زما هم دی که نه چې دلته یې جوړ کړه که نه که دلته یې جوړ کا او ما هغه انسټرکټر به یې دلته راوله کسان. دلته تا سره به هم آرمي کې کسان شته هغوی ډېر ایکسپرټ دي او یا ریکویسټ وکړه آرمي ته ولې ته یو جنګ کې اوس داسې ماحول ګوري د پولیس کار ټیک ده. دا مونږ خبره د هغوی ټیک ده چې د هغوی کار امن و امان سره ده، چېرته غلا وشي، چېرته قتل وشي، نور واقعیات وشي. خو دا ډپارټمنټ خو خالص د دهشتګردۍ لپاره دی. دا سی ټي ډي جوړ کړی دی لپاره دی. دهشتګردي، اغوا او دا ټول شیزونه به دی کوي. اوس دلته تاسو وګورئ چې د هغوی سربراہ څوک دی. مطلب چې ستا سربراہ نشته، یو په کار چې ګریډ 21 افسر وي، ایډیشنل آی جي په کار دی، هغه او دلته جونیئر افسر تاسو لګولی دی، هغه هم ځان له یو شو دی که نه جي. نو په کار دا دی چې مونږ ټیک ده وسایل وله ورکوي، ټکنالوژي ډېر زیات دوی سره میلاو شوی هم دی، دوی سره شته هم، خو د هغه استعمال هم په کار دی که نه جي. ټیک ده ته ماله دا کیمرې راکړه، دا ټول سامان راکړه چې زه پرې نه پوهېږم نو زه به څه وکړم دی سره. نو په کار دا چې د هغوی دپاره ټریننګ بندوبست وکړي. او بله خبره چې د بنو حوالې سره د تاسو به کتلي خلکو داسې خو نه ده چې د صوبه کې لکه ډېرې مودې نه لږ داسې امن و امان لکه ښه پاتې شي یا داسې و چې د خلکو په ذهن کې دا خبره وه چې چونکې عمران خان صاحب خو کله هم د طالبانو مخالفت نه دی کړی نو د هغې خلاف خو هسې هم حملې نه کېږي، دا څه موده حملې شوې هم نه وي. نو دې د وجې د صوبایي حکومت چې کوم دی نو د ټیرریزم نه لغونې د سترګې خپلې هغه کړی چې موږ باندې خو هسې هم حمله دلته کېږي. فکر ورکې دې کال فکر تاسو وګورئ که نه 54 نه 125
اوس پورې نو دا شی چې روان شو نو پکار ابلو چې کم دی بیا خو الرټ پکار وګن چې دومره ډیر حاجی زیات صاحب هم وزټ کړو په خبر سټي کې دا پولیس والا ټیک ده تاسو خبرم ټیک ده بلټ پروف جاکټ ورکړه دا چام نه وچولې نو لکه دا اوس کو ګولې رالو کته د ماکا او شو ځان مطلب کم از کم تا ته یو اکوپمنٹ ملاو دی هغه واچو کنه دغه سه اوس دا کسان دوی نیولې دي اوس تاسو ګوري چې 35 کسان دي سی ډي ډي بنو کې دي ساتلې دي ولیم ساتلې دي بھائی ک ټرایل کوي ویلې گئی چرته بل ځای ته شفت کوي تاسو سره یو ځای دی چې هغه کې دومره کسان نه راځي نو سلې ساته مطلب چې تاسو ګوري چې د سی ډي ډي والا چې بنو کې دی ناس دي لکه مروت شي کره کوش غیر چاپیر سمره علاقې دي الته که پولیس اپریشن کیږي دا 13 ورځو کې الته واقعیا د حمله مو شو نو دوی څومره خلک داسې و چې هغې مشکوکو دی نیولي دي هغه هم راوستي چې راځه دی سره نو هلته که ټرس ساتې نو ورسره دا نور خلک چې کم ته راولې په کار چې انټروګیشن کوه شفت کوی بل ځای ته دومره خلکو دپاره تا چې کم د 15 شپږ کسان کې نوري دي هغې هم داسې ستاسو خبره چې الرټ نه دي واسې ناست دي ګپونه لګي هلته هغه پرې راغلی دی یو نیولی دی نو باقي ټول یې قبضه کو یعنی په یو کس بار راغلی دی هغه ټول دا معامله کړی دی که نه که تاسو چې دا انتظامي کمزوري وه چې دا کمزوري وه په کار زه به لغونته یو پټې د خپل یو معلومات لغونته شیر هم کوم تاسو نو په دې باندې کمنټ غواړم چې دا هم هغه صوبه ده چې دلته یو د کمانډو ټریننګ سنټر هم شته ایلیټ پولیس ټریننګ سنټر په نوخار کې دی دینه علاوه سکول اف انټيليجنس دی دینه علاوه سکول اف ایلیټ سکول دی او دلته یو سکول اف ډیس آرډر مینجمنت هم دی او دینه علاوه د مختلف سکولونه دي چې هغه پولیس چلی لګیا دي او پولیس وایي چې مونږ خو د قبایلی سیمه چې کومه په خوانینو په هغه کې 15,000 نه زیات کسان چې کومونو هغه هم مونږ ټرین کړی دي او څه خلک نور هم دي چې هغه مونږ هغه له سپیشل ټریننګ ورکړی لکه 300 او 8 داسې کسان دي چې هغه له مونږ ټریننګ ورکړی دي او نور له هم ټریننګ ورکو خو چون کې دلته مونږ سره د بیا اکثر لکه دا ټول بیل ټریننګ کمپونه خوشته خو دلته هغه د دهشتګردۍ والا چې کوم کمپ دی نو هغه دلته نشته که نه تاسو ګورئ دی ټیک ده دی چې کوم د 2016 کې چې کله آی جي د دې دوراني صاحب هغه ټایم کې دوی سکولونه اسټابلیش کړل دلته ډیفرنٹ زونو کې والته دوی سم ټریننګ ورکوي د دې کسان زی هلته ټریننګ کوي دلته پېښور کې هم شته نوخار کې هم شته او د دې دا کسان زی هلته ټریننګ کوي او مونږ چې دا سپیشلایز ټریننګ دی چې تاسو چې کوم سی ټي ډي بیسیکلی سی ټي ډي دی دا خیال دی چې دی بس خالی چې کوم معلومات راځي هغه معلومات باندې کاروایی کوي او دوی سره ټیک دا نور ایجنټس هم ډېر زیاته دوی سره هغه وي تعاون وي هغې په تھرو دی ټول اپریشنز کوي ځان له نه کوي دی هغه هم چونکه دوی سره تعاون کوي دی هم هغې سره تعاون کوي سی ټي ډي د یو چت لاندې به ناسته وه نو څومره چې د نیشنل لوکل ایجنسۍ وي ټولو به معلومات دې ته ورکول نو سی ټي ډي به بیا هغې نه پس اپریټ کوله په خپله خو سی ټي ډي یوازې نه کوي داسې نه کوي ګورئ سی ټي ډي انفارمیشن دومره نه چې کوم انفارمیشن هغه ایجنسیانې نور ورکوي نور ادارې زمونږ دي هغه نېشنل ادارې دوی له ورکي او ما ډېر اپریشنز کې کتلی چې دوی کمباین جوائنټ اپریشنز کوي دوی ځان لم نه ځي دوی سره هغې هم پوره انفارمیشن ورکوي او دوی ډېر ښه اپریشنز کړي دي ډېر خلک یې نیولي دي صرف د بتا کې هم دی چې کم دی 180 160 کسان دوی بتا کالونو کې نیولي دي او یو داسې کس هم نیولی چې هغه پاکستان کې ناسو بته کالونه ورکوله او خلکو ته چې کم دی هغه نه خلکو نه بتا اغستل پاکستان کې ناسو نمبر د بار ملک راتلو بار راتو آخر هغه نمبر پیدا شو د دلته ونیول 89 کالز هغه کړیو بته د پاره یو کسو نو دا سی ډي ډي کاروایی کړې ده ټیک ده مونږ دا نه وایو چې زمونږ پولیس ته ګوري دا شهدا څومره دي دا زمونږ د پولیس خلک دي که نه چې زمونږ وروڼه دي او دوی ډېر قرباني ورکا په دې سیاست کې یو نوی طرز شروع شوی دی مونږ چې ګورو هلته رانا ثناء الله صاحب اوس وفاقي وزیر داخله دی هغه چې کله د صوبې بیان ورکوي صوبې باره کې بیان ورکوي نو د صوبې یو اداره یادوي که نه او بیا چې صوبه هم کله جواب ورکوي نو هغه د هغې ادارې یادوي لګي نو هغه سیاست نه خبره دی ادارو ته دی بوت لګه نه نو دا بس اثر اچوي دې ټایم کې تاسو ګورئ نو پاکستان کې مسله دا ده چې اوس معمولی هغه دلته یو حکومت دی ټیک ده خلکو ووټ ورکړی دی دلته یو حکومت جوړ شو مرکز کې هم خلکو چې کوم دی ووټ ورکړی دی هلته یو نو کانفیډنس راله هلته هم حکومت بدل شو خو په کار نه دی چې دې حالاتو کې ګورئ یو طرف ته ستاسو دهشتګردي ده یو طرف اکنامک کرایسس روان دي پاکستان سره ډالر نشته تاسو چې کم دی ستاسو څومره امپورټ راځي 70-80 بلین ډالرز چې کم دی ستاسو امپورټ دی ایکسپورټ ستاسو 30 ارب دی نو څومره ګیپ دی 30-40 50 ارب ډالر موږ سره کم یې 30-40 ارب ډالر باقی دی یا خو دې خو نه جمع کی دومره فرق دی کې څومره اندازه لري 40 ارب ډالر نو په کار دا چې دا ټول سیاسي جماعتونه چې کم دي د کینی خپلو کې
او یو هغه جوړ کړي چې کم از کم د اکانومي حواله سره خو ملک صاحب دلته په پیښور کې کله بدقسمتۍ نه په دې ماشومان په سکول باندې یو اټیک وشو په دې مرز مونږ وکړه ټول خلک یو ځای کېناسته وزیر اعظم منځ کې کېناسته یو طرف ته آرمي چیف کېناسته بل طرف ته عمران خان کېناسته بل طرف ته ټول سیاستدانان کېناسته یو نیشنل اکشن پلان جوړ شو او ټولو فیصله وکړه چې اوس په دهشتګردي سره مونږ په دغه طریقه باندې جنګ کوو نو هغه ټول په اتفاق باندې شو خو د موجوده دي حالاتو کې مونږ ته داسې څه نه ښکاري چې مونږ لکه معاشي لحاظ سره هم لاندې روان یو مسلسل مونږ ته مشکلات دي زمونږ کاروبار نشته د غریب سړي مسلې نه حل کیږي اوړه چرته روان دي په دې صوبه کې زما خپل معلوماتو تر مخه په دې پیښور کې څلور ریټ لیست په مختلفو ځایونو کې چلیږي په یو ځای کې اوړه په یو ریټ دي په بل ځای کې په بل ریټ او په بل ځای کې په بل ریټ لکه هېڅ داسې سیسټم نشته نو د عام سړي مسلې ورسره نه حل کیږي نو د دې مسلې لکه څه حل کیدی شي څنګه چې هغه وخت خلک کېناسته نو داسې اوس هم په دې باندې کېناستی شي ډېر ښه خبره کو نیکشن اکشن پلان جوړ شو او په کارو چې هغه باندې عمل درآمد هغه کې څه هغه کې دا و چې ستاسو چې کوم خپل ادارې دا به مضبوطو او دا چې کوم ټیررست د دې خلاف مونږ کاروایی کوو دی صرف چې کوم فاینانشل هغه باندې عمل کړ دی ولې چې اف ټی اف هغه باندې مسله و نور خو دوی چې کوم دی دلته کار نه دی کړی تاسو نه مو ګورئ کنه چې څه حالات کې دوی دا حکومت اوس دی وایي چې ما سره پیسې نشته مثال خبره ده ته پولیس تصور کې خو زه بیا راځم دی باندې چې ګورئ دا خبره پیسې وجران شنو په مختلفو ضلعو کې تقسیم شوی خلک وایي چې یو پلان کې ضلع لاړ یو پلان کې پیسې خو راځي کنه دې طرف ته موږ جاړو او روزانه چې کوم دی وزیر اعلی صاحب د اربونو روپو منصوبو اعلان کوي 100 ارب روپو تقریبا وایي نو اعلانات کړي دي زه دا حیران چې پیسې لشته 100 ارب روپے وخت کم دي نه او ما تاسو څنګه وایي کړ نیکشن پلان په حواله چې دوی چې کله دا کنفیوژن کریټ کو کنه چې دوی سر طالبانو سره مونږ خبرې کوو او څنګه غیر رال دلته دا دوی چې واپس لاړو زما خیال هم دلته دی ټول تلی نه دي څوک نه ځي واپس نو الته ځان له فاینانشل کرایسس دی افغانستان کې الته د خوراک درک نه لګي هغه سره خپل ریسورسز نشته هغه ټول دارو مدار دلته دی او دغه ایکسټارشن او دا ټول پیسې روان دي مخکې به افغانستان ته به خلکو دې نه دا بتا پیسې واغسته داسې خلک لاړ افغانستان کې به ورکول نن سبا خلک چې کم دې بته کاله شي اونډي باندې پیسې ولېږي اوس براتلک بیا صبر کوي څوک تاسو نو خل بیا تاسو کول غواړي هغه نو خل کټ شو د غلطه نه خجی تاسو په ویل چې پیله پیسې په افغانستان کې ورکړې کېدي اوس چرته ورکړې کېږي اوس په اونډې په پیسې دلته ورکی بسلته او ته ملو شي چې کم ځای غي غواړي ها دا کاروبار خروان دي نو مطلب دا دی چې زدا هم چې اتفاق رائے پکار دی ټیک دا صوبایي حکومت یو پارټي نه خلک ولې یو ځای نه کینی دا وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د پنجاب حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت د خپل کې د لپاره ولې نه کینی چې دا زموږ غریبانان چې کوم خلک دي د خو سمپل جواب دی چې ذاتی مفادات دي د دې سو کم د ملک د لپاره غنه کوي هر سړی ځان د لپاره خپل سیاست د لپاره کوي تاسو ولک صبر راته کوي السلام علیکم جی سو کې یو کم زینا فضل محمد خبر کوم جنگي پوری نه جیرو تاسو بس ویل غواړي یاره مونږ دا ویو چې عمران خان صاحب له اوس په کار دي کنه چې اپوزیشن کې ناس وي نو عوامو له اوټ ورکړي دي چې د عوامو نمائندګي کړي وي که تاسو وګورئ چې هغه خو خوښه هغه کوي خو عمران خان هم بیا د عوامو نمائندګي نه دغه کوي ځکه چې دي خو له اوټ ورکړي په کار کېني دا خو وادي ډېرې کوي دغه نه کوي په کار چې اپوزیشن کې کېني او د عوامو نمائندګي وکړي نو حالات به انشاءالله ټیک شي چې دا یو اتفاق شي یو دغه شي یو انصاف سره به ټیک شي ښه خرور ډېره مهرباني تاسو نور څه ویل غواړئ خو زما په خیال هغې په خبره پوره کړه دوی وایي چې عمران خان صاحب ته راتلل پکار دي او ټول سیاسي جماعتونه هم وایي چې عمران خان صاحب ته واپس پارلیمان ته راتلل پکار چې د خلکو مسلې حل شي دا هم پکې وایي چې اتفاق نشته ما خبره ده زه به تاسو بوزم 2013 ته جی 2013 کې الیکشن کیږي ټیک شو دلته پی ټی آی حکومت رااله ټیک شو یو کال نه تیریږي چې عمران خان صاحب چې کم دی سلور الکو هغه واغست اور بس اسلام آباد ته لاړو درنه شروع هغه روز نه اوسه پورې تاسو ما ته وایي چې فاینانشل کرایسس کې دی پاکستان پولیټیکل کرایسس کې دی پاکستان لا ان آرډر سچویشن خراب دی خبره دا چې تا ته یو سیټونه ملاو شو بیا ته پرایم منسٹر جوړ شوی اوسه پورې چې حالات هماغه سي دي اوس بیا په کار دا دی چې ټیک ده ستا خلاف چې چام سازش کړی دی کله امریکا کړی دی او که چا کړی دی اوس خو جی باجوا صاحب پسې نښته دی چې جی باجوا صاحب زما خلاف سازش کړی دی هغه امریکا ټول هر څه لکه په مزه مزه پرېښوده یو خبره ومنئ د دې چې کوم دی نیریټیو بلډ کوي که نه هغه کمال کوي بیانیه چې جوړوي یعنی بیانیه چې دی جوړوي که نه جي د ټول سیاستدان یو طرف ته که او دی یو طرف ته که سکول استاذ نه چې ټول ماشومانو ته یو هغه وښیي بس هغوی وایي چې همدا استاذ صاحب دی بل څوک نشته
د داسې د ماشومان پوهېږي که نه زمونږ ینګ جنریشن چې کومه خبره دی کوي دی وایي امریکا مونږ به ډېرې چغې ووالې چې امریکا دی کې څه کار دی امریکا څه کوي دی چا نه منل نه نو دا ډېرې خبرې خو پکې لکه غلطې ثابت هم چې دي په خپله ومنله چې ما نه دا غلطي شي ما نه دا غلطي شي نو بیا هم خلک ټولې همغه خبرې مني خلک دا نه وایي چې دا دومره ډېرې غلطیانې شوي دي دی کې هېڅ شک نشته دې ټایم کې چې کوم دی ینګ جنریشن چې کوم دی که نه هغه د عمران خان دې ټایم کې پاپولر لیډر دی دا به منئ ګورې زه اکثر وایم که نه چې عمران خان ته ووایه چې جلسه ده 3 غنټې خطاب کوه 3 غنټې به درته خطاب کوي ته بل لیډر ته ووایه چې 10 منټه خطاب وکړه نو 20 منټو بیا به درته وایي چې یاره بس نور نشم کولی نو دا ګوره د هغه کوالټي ده ټیک ده یو ټایم کې هیرو وه د خلکو زمونږ چې ماشومان وو هغه ټایم زمونږ هیرو وه چې ډېر غټ پلیئر او ګریټ پلیئر دی اوس چې کوم دی دا ینګ جنریشن وایي اوس وګورئ هغه کرپشن څومره هغه نیریټیو بلډ کو خلکو بیانې دومره چې هر سړی غل دی بس اوس پته لګي چې توشخانه کې خو 5 ارب روپو سامان خو دی جوړه نو مطلب دا مونږ نه پوهېږو چې دا څه کیسه روانه ده چې کم سړی راځي هغه غل دی نو دلته به څه کېږي بیا دا داسې حالات دي چې دی کې پکار دا دی چې دا نورو ته موقع ورکوي 6 میاشتې 8 میاشتو پس الیکشن راځي لږ صبر پکار دی خپل کارکردګي تا چې کم دی 3.5 سال که دا زه تاسو ته یقینا وایم چې که دا عمران خان پاتې وه او دغه یو کال یو نیم کال که دی حکومت کړی وه د دې رزلټ به ډېر فرق به راغلی وه ډېر بدل به و ملک به ښه شو الټه بر هغه شو زما نه د خیال چې بدوی به بیا بهر هم وتل بیا ولې چې دغه ټول ماحول به همدی باندې راتلو دا خو چې کوم دی پی ډي ایم والا په ځان واغستو خبره چې 3.5 کال هغه کې هغه ټول خلکو نه هیر شو اوس خلک وایي چې دا پی ډي ایم حکومت چا نه تپوس کې هغه وایي چې دا خو دومره 14 جماعتونه دي او دا وګوره ګراني وګوره نو هغې دا خبره ته نه ځي چې دا کم ځای نه دا شی خراب شوی دی یو ورځ کې خو اکانومي نه خرابېږي که نه جي نو هغه 3.5 کالو کې چې څه حالات شو هغه حالات او اثرات چې کم دي اوس به راځي او دا همیشتن داسې کېږي چې کم پالیسیانې ته امپلیمنټ کې د هغه اثر 2 3 4 5 کالو پس پته لګي نو خو ماشومان په دې نه دي هغې وایي چې همدا بس ښه سړی دی هغوی خو دغې که نه جذباتي که نه ماشومان خو زه خیر اوس زه یو تپوس کوم چې لکه مونږ د مخکې به هم اپریشن یې کتې مخکې به هم کله داسې حالات وکته چېرته به دهشتګردي جوړه شوه چېرته به څه ټرین اکسیډنټ چېرته به یو غټ کار وشو نو بیا به مونږ وکته چې زمونږ صوبایي حکومت وفاقي حکومت او ټول به راوځي شو ابه ټیکل کړه خو مونږ په دې د بن والا واقع چې وشو نو په دې کې وفاق او صوبه هم په خپلو کې په جنګ باندې وکته خو د دې صوبې خیبر پښتونخوا چې کوم مشرانو نو هغې کې مونږ څوک ونه کته چې ډېر په ګرمۍ سره د هغې حمایت کړی وی یا څه ویلی وی چې یاره دا خو ډېر غلط کار روان دی او مونږ هم پکې ولاړ یو مونږ داسې کوو نو هغه داسې لکه بېطرفه غوندې پاتې شو د دې د پالیسي باندې تاسو څه ویل غواړئ اصل کې دلته زمونږ صوبه کې ماحول لږ نورو نه زه به وایم چې ښه دی ښه دا دی چې دوی کم از کم ټیک دا اپوزیشن کوي خو هغه سه پرسنل هغه ته نه ځي خو برل دی اپریشن کې زمونږ یو لیډر دی د صوبې هغه ته دی لږ راته صبر وکړئ لږ به راته السلام علیکم چې څوک یو د کوم ځای نه وعلیکم السلام جی وروره څوک یو د کوم ځای نه موږ پېښور نه خبرې کوو څه نوم دې دی برکت ښه وایه که نه ورور څه ویل غواړې سر جي موږ دا غواړو که نه چې عمران خان یو سچ وچه لیډر دی ښه جي د دې په رنګ روغ او موږ ماشومان راډوي شو که نه د دنیا خلکو ته موږ ورکړله خو د دې په رنګ روغ انسان نشته دی ښه جي ښه څوک به څه وایي څوک به څه خو له دې په رنګ صفا لیډر نشي راتلی پاکستان کې بل خاجي نو دا خو اوس تاسو نه مخکې دلته یو ملګري خبره وکړه چې لکه په سچایي او په دغه باندې خو هغې چا خبرې نه کوي څوک هم اعتراض به زما په خیال د هغې باندې نه کوي خو هغې وایي چې دې ته واپس په کار دی چې راشي کېدین یو په اسمبلی کې او د زموږ د دې مسلو دپاره د خبرې وکړي سرجي دا خبره چې ده که نه دا خلک ټول داسې یو شوی دی اوسه ناسته په ټیبل نه کېږي خاجي دا به څنګه کېږي نو دا به داسې کېږي چې بېرته عمران خان د حکومت په طریقه سره حواله شي دغه بېرته به سیټ شي د هر څه د خیره سره ښه جي ښه ډېره مهرباني جي برکت صاحب خبره کوله چې د عمران خان صاحب ته حکومت واپس ورکوي
نو دا ټولې مسلې به تاسو ختم شي، نو په دې باندې به تاسو بالکل ټیک وایي. وجه دا ده چې د هغه حکومت ورکې نو ټول په آرام بکینی. دا چې کوم احتجاج روان دی او روزانه کله وایي چې اسمبلی ماتو، کله وایي نه ماتو، کله وایي چې دا به وکم، کله وایي چې مظاهره به وکم، دا شونه به ختم شي. خبره ټیک کوي چې بس هغه به ورکو ته راځه ته سنبال کا، نور خو بل مونږ سره څوک شته نه. تاسو خو چې هغه درې نیم کاله کم کړي، تاسو خو هغه سره نه متفق چې هغه ټیک کړي. نو هغه حالات او تاسو چې کم دی هغه ریکارډینګز وباسي او دا هغه ریټ لیست نو وباسي، ګرانی هغه وباسي چې کم حالات پوری پاکستان کې اصل دې ټایم کې ایشو چې کم دی هغه فاینانشل لغه دی. وجه دا دی چې دلته ګرانی چې کم دی روز پر روز زیاتیږي لګیا دی، بیروزګاری روز پر روز زیاتیږي لګیا دی. نن سبا ځوانان دي انجینیرز او ډاکټرز چې کم دي هغه بیروزګار دي. تاسو یو خبرو کوم زه په دې پیښور کې داسې سفید پوش خلک پیژنم چې هغه به کله کاروبار کول نو ځان سره د 3 کور چلول، او زه ډېر پوره ذمہوارۍ سره دا خبره کوم او ایماندارۍ سره دا خبره کوم چې هغه اوس په خپل کور کې د خوراک بندوبست نشته. زه هغه پیژنم او هغه چاته لاس هم نشي نیوي. نو هغه سفید پوشه طبقه چې کومونو هغه هم ډېر زیات لوی مشکلاتو سره مخ شوي. تاسو بیروزګاری زیاته شوې ده، چې چا به خلکو له روزګار ورکول هغه روزګارونه په خپل ختم شو، هغه په خپل اوس دې هلته کې نه چې بل چاله بلګه سره روزګار کاروبار هم ډاون دی. ولې چې ګوره تاسو سره پیسې نه نو هغه کاروبار یو مثال یو سړی یو خرڅي لګیا د بازار کې، خلکو سره پیسې نشته، هغه دکان به څنګه چلی؟ دا خو ټول یو سیستم دی کنه جی. زه پیسې ګټم، زم بازار ته روټه مالم، زه چې کم دی نور سودا مالم، داغه دکاندار کارو شي، هغه نه ټیکس لاړ شي حکومت ته، هغه چې سوالي هغه بازار ته لاړ شي. نو دا یو سرکل تاویږي. دلته سرکل نه تاویږي. وجه دا ده چې خلکو سره تاسو یقینو کوي چې سهار پاسو کنه نو کسان ولاړی، څوک وایي چې نوکری نشته، څوک بس مسلې درازي. خلکو د حالت مایوس شوي دي چې کور کې ځوانان ناس دي، ښه ایجوکیشن یې کړی دی او نوکری نشته. ته ما ته وایي چې هغه لکان به څه کوي؟ نو نوکریان چې رام شي نو خلک وایي چې مونږ ته پکې نه ملاویږي، وایي خو بس مونږ نه ملاویږي، خو به دغه تقسیم شي. اوس بل زه ما تاسو کو دا چې کوم دا شوکې کیږي، ما ته چې شوکې زیات شوي نو ما شوکې به زیاتېږي نه. دا ځوانان دي، دوی غریبانو تعلیم کو هغه کو، چا پکې بی اے کړي، چا اف اے کړي، چا پکې ماسترز کړي، ډېر لکان ایجوکیټډ او دغه لکان بیا دې کارونو کوي. ګور کور کې و مور پلار به ته کمزې پورې کمزې نه وروړي، غریب سړی به چته هغه به کوي، کور کې به پیسې دوه وروړي، کور به څنګه هغه ماشومان نن سبا چا ته موبایل په کار یار چا ته ضرورت شو کنه جی. موږ چې کتلی لکه څومره چې د نوي الکان چې نیول شي په دې سټریټ کرایمز کې د لارو کوڅو کې شاکي، نو دې کې ډېر د خخو کورونو الکان نیول شي. دا ولې وایي چې یاره وایي پلان کې سره ډېر ښه موبایل او ما سره نو ما ویل چې راشه مړه دا کار به ورته وکړو. خلکو هغه یو بل ته د کتو سره هغه شی بالکل داسې بالکل زیاتېږي. او بیا چې کله تعلیم یافته سړی جرم کوي نو هغه پولیس ته نیول مشکل، ځکه چې پولیس په خپل دومره تعلیم یافته نه، هغه ډېر زیات تعلیم یافته نو هغه سره زیاتې طریقې هغه ورزي. دا واقعیت زیات شو. تاسو که ډیټا وباسي دا سنیچینګ ډېر زیات شو، غلا او دا شیونه زیاتېږي لګیا دي. وجه دا ده چې اوس دا ماشومان که چېرته روزګار کوي دوی به لګي خپل کار به کوي او پیسې به وروړي، دوه ځان له به هم ګټي، کور دپاره هم کوي. لږ صبر وکړئ جی. خیر دی. ښه بیا السلام علیکم جی. څوک یې د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جی صاحب زمان خبرې کوم شامې روډ حسن ګړی نه. تاسو څه ویل غواړئ جی؟ زه به تاسو دواړو ته ډېر زیات د مینې محبت د وګانې سلامونه وایم. ډېره مهرباني جی، کور مو ودان. تاسو ډېرې زیاتې ښې خبرې کوئ، خو مطلب دا دی چې زموږ هم زړه خوږېږي. د ملک چې کوم دی که نه دا په ډېرو زیاتو قربانو باندې موږ ته ملاو شوی دی چې ډېر زیات عالمان پکې قربان شوي دي، ډېر زیات مشران پکې قربان شوي دي، ډېر زیات پکې ځوانان قربان شوي دي. پوه شوې؟ زه دا ویل غواړم که نه چې د ټولو تر اوسه پورې د 75 سال کې چې د څونه لیډرانو د سیاستدانانو په دې ملک باندې د حکومت کړی دی که نه، او چې د چا ډېره د ملک له فایده ورکړې ده که نه، نو هغه به مونږ راښکاره کړو. هغه فایده به زه دا وښیم چې د روپۍ له چا نقصان ورکړی دی، او مطلب دا دی چې د ډالر څومره ختلی دی، چې چا په حکومت کې څومره ډالر ختلی دی او روپۍ کمه شوې ده. دا د ټولو هغو کسانو د انکوایري وکړي، او مطلب دا دی چې د پیسې د خزانه کې واچي نو دا زور غریب عوام ته رالو. اوس ملک دې دغه کړی دی، سیاستدانانو زه به ورته وایم تکړه لیډرانو دغه ملک کې خو د ترقۍ کارونه کم دي چې موږ ته ښکاري چې یاره دلته کې چېرته یو 200-300 ډیمونه جوړ کړي وي، نه به د بجلۍ کمې راغلی وي، نه به د اوبه خور کمې راغلی وي. د دې کارکردګي خو موږ ته ښکاري که نه. ډېره مهرباني جي، ډېره ښې خبرې مو کوي جي، ډېره مهرباني. السلام علیکم.
اچھا صاحب دی خو به خبره وکړه چې دا چا چې پیسې خوړلې دي نو هغوی د وجه دا ډالر ختلې دی هغې نه د پیسې هم روزي خو دوی دا ویلي چې دا نن موږ د توانایي بحران سره مخامخ یو نو د دې غټه وجه دا ده چې ډیمونه جوړ وی نو نن به داسې لیکن صاحب په خپله هغه کړو 356 ډیمونه یې ویلي په هغې باندې که څه ووایي خو خبره دا ده چې یو بل خبر نن مخې له راغلی دی نن په دې وفاقي کابینه کې چې کوم اسلام آباد کې چې کوم زموږ حکومت دی چې شهباز شریف صاحب د هغې مشر دی په هغې کې د وزیر اعظم یو نوی معاون خصوصي په هغې کې اچولی شوی دی او په دې سره تاسو وګورئ نو د پاکستان د کابینې تعداد دی وخت کې دومره زیات غټ شو چې هغه په پاکستان باندې ډېر لوی بوج دی دا په دې کوم زموږ حالات دي نو خلک وایي چې دې حالاتو سره دا سمې نه خوري رانه مبشر اقبال دی دا د وزیر اعظم نوی معاون خصوصي وي او د عہده چې کوم دا به د وفاقي وزیر برابر وي نو دې وخت کې زما په خیال باندې پاکستان باندې چې څومره کابینه په کار و د هغې نو ډېره زیاته غټه شوه نو که دلته نه ګیله کوو نو هلته په وفاق کې هم مسلې دي وفاق کې دا مسله ده چې هغه صرف جنگ دپاره خیبر پښتونخوا ته ګوري خیبر پښتونخوا ته پیسې وایي چې دوی وایي چې نه راکړي زه دا خو به سیاست وي که نه خو دا په خپله چې کومې شا خرچیانې کوي لګیا دي نو خو د ولس ته خو نه ګوري لګیا دي که نه دا تاسو بالکل ټیک ویل په کار دا و چې فیډرل کابینټ چې تاسو جوړوي نو هغه په کار 25-30 کسان په کار دي چې هغې د کار کوي دا یو وزیر جوړیږي دا د مطلب دا چې ورسره سټاف وي ګاډې وي خرچې وي د هغه نو 70-71 چې کم دی ته وزیران مشیران معاون خصوصي جوړې دا خو هسې غریب قوم دی پیسې شته نه مونږ فریادونه کوو خلکو ته یو ته لاس نیسه بل ته لاس نیسه چې ماله پیسې راکړه او دا هماغه وزیر اعظم کې چې ټول وخت په مختلفو ملکونو کې ګرځي او پیسې غواړي خلکو نه بدقسمتي دا ده چې جی اوس دا څوګوري چې 13 جماعتونو اتحاد دی چې کله ته اتحاد کې ځې نو هر پارټي بلیک میلینګ کوي او دا بلیک میلینګ د عمران خان سره هم کېدو هغه ټایم هم هغه چې کم دی کله بچغې والے باپ ول دا کوي او کله به MQM دا کوي دا چې کم ځای کې هم دا مخلوط حکومت به او 2-3 پارټیانې خو کار ټیک دا 2 پارټیانې وي خو چې کم ځای کې داسې 13 پارټیانې به وي ته به ټولو ته هغې به خپله حصه غواړي درنه چې څه نه ورکې سبا خفه کېږي او روزانه مونږ ګورو کله دې وخت کې په وفاق کې حکومت مسلم لیگ هم پکې ناست نو خپله حصه غواړي پیپلز پارټي په خپله حصه غواړي جمعیت الاسلام په خپله حصه غواړي هلته پکې زمونږ دا وړې نور جماعتونه چې کوم دي دا ټول به خپله حصه به غواړي لګیا به دې ټول به څنګه ورکړي دا شی دا څنګه به چلی دی شي یاره دا خو دغه تاسو ته وایم چې ګرانه شوه که نه چې غریب ملک دی پیسې شته نه خالي خزانه باندې دومره ډېر مېلمانه را روان دي چې په هغه موږ سنبالولی نه شو لږ راته جي بس یو بل سبا جي السلام علیکم جي څوک یو د کوم ځای نه وعلیکم سلام استاد خبرې کوم جي پېښور نه جي تاسو به څه ویل غواړئ جي زه جي دا ویل غواړم چې ماشاءالله تاسو پروګرام ډېر زبردست موضوع باندې دا ډېر خوندور ده مهرباني پاکستان زه خو یم که د دې ټایم کې غریبی نشته ورکې امیر ترین د ولې چې هر یو سرمایه‌دار کور کې لس ګاډي ولاړ دي که غریب دغه هغه داسې جړیمار ده ښه جي هر کور کې پېښور ته راشه کوم ځای ته لاړ شې چې بنګله د ورکې لس ګاډي دي بنګله د ورکې لس ګاډي دي او دا یو ګاډي باندې کار کېږي لس ګاډي ودرول د غریبانو وینې ټولې څکلي دي پاکستان غریب نه دی پاکستان امیر ترین ملک دی خو بس غدران پکې ډیر دي غدرانو د وجه نه د تباهي مچو شوې ده ډېره مهرباني جي ډېره مهرباني دا خو دوی ډېر د نښې منځ شو تاسو ته زه یو خبر وکړم د دې د خبرې سره زه اتفاق په دې کوم چې په دنیا کې کله د موټر نوی ماډل راشي یا د جیپ یا د نوی موټر چې راځي که نه او ښه ګاډی راځي نو پېښور کې ګرځي که نه او د دې دا خبره دومره ټیک ده چې په یو کور کې 5-5 ګاډي ولاړ دي بالکل دا تاسو سره اتفاق کوم او دوی ډېر ښه خبر وکړو تاسو که یاد شي پېښور کې یو شاپینګ سنټر کولاو شو داسې حالو چلتا او د دوه ځای نو ساتي د دې عوام هم پکې یو دغه وي که نه د دې حق چې دوی سره پکې خبرې وشو السلام علیکم جي څوک یو د کوم ځای نه وعلیکم السلام د مردان نه خبرې کوم وروره نوم راته وښیه رات خان مې نوم دی جي ښه وروره څه ویل غواړې بس راته وایه اوس جي زموږ د پاکستان کې افسرشاهي ده او دا د ادارې مشر به 22 ګریډ افسر به جي او 11 لکه روپۍ تنخواه اخلي او که ادارې ته وګورو په نقصان روان وي جزا او سزا نشته جي دغه موږ وایو ښه جي ډېره مهرباني دوی وایي چې د پاکستان کې د هر ادارې مشر چې کوم دی نو په لکونو میلیونز کې تنخواه اخلي او جزا او سزا نشته نو هغه د موټر والا خبره دا دواړه چې یو ځای کوي نو دې سره څنګه تاسو ما چې دلته یو شاپینګ هغه کولاو شو نوې دکان کولاو شو مارکیټ هغه ته غټه هغه کولاو شو او داسې رش وه چې پولیس ورته راله او ډېر چې خلک وتل که نه جي هغه ټوکرې کې چې کوم دی هغه دومره سامانو چې غورځېدو
نو خلکو سره دومره پیسې ته به حیران شي چې یار دا ټول خار دلته راغلی دی نو داسې دی پېښور ښار کې چې ته ګرځې که نه لاره نه ملاویږي ته به وایې چې داسې ګاډي روان دي موږ د بي ار ټي سره به دا رش کم شي که نه دا نور او د هغې نه ګیر چاپېره په زرګونو موټرې روانې او په یو کور کې څلور یو نیم گاډی به چا سره و اوس چې کم دی هر کس دپاره یو ګاډی دی کور کې که نه خبره بالکل ټیک وایي چې درې ګاډي دي او دغسې خلکو دا زه ګورم چې بعضې زمونږ ډېر کم خلک چې کم دي هغوی سره پیسه ډېره زیاته ده چې کم زمونږ حکومت دی هغه سره پیسې نشته او چې کم 70-80% دا خلک دي غریب دوی سره پیسه نشته او دا چې کم یو 5-10% خلک دي دا پیسه صرف هغوی سره ده نو هغوی ډېر ښکاري اوس ګوري مثال خبره چې زه یم چې ګاډی نو ضرورت هم دی ګاډی که نه یو کس اوسېږي یو ځای نه بل ځای ته ځي راځي نو ګاډی ضرورت دی هغه ته خو دا خبره بالکل د دې ټیک ده چې د خلکو سره دومره پیسه ده او دا سرکاري افسر یادوي دا ټول پاکستان ادارې کامیاب نه دي د بره ناستي ادارې چلی نو د دومره تنخالي زه به یو خپل هغه ورکوم چې دا پاکستان که تباه دی که نه هم دی بیوروکریټس د لاسه تباه دی دومره هوښیار خلک یې سی اس اس یې کړي وي پی سی اس یې کړي وي او دومره غټ غټ کارونه به یې کړي پوره یو ښار چلولی شي او خپل دفتر کې به ناست وي او دې له به ګوري چې پلانکي له دا میلو شو ماله دا میلو نه شو ده له دا میلو شو ماله دا میلو نه شو ټول به دا حسابونه کتابونه کوي خو دا ګوري دغه افسرانو که نه چې عمران خان ته هغه چې کوم دی هغه ورکوله چې جي دا اکانومي داسې به ټیک شي داسې عمران خان لاړو افسران خو هماغه دي که نه غلطې لارې به هم ورته ښولې مطلب همدا افسران که نه چې زیات نه سیکټري ټرانسپورټ به وي نو سیکټري ایجوکیشن به شي هماغه سیکټري ایجوکیشن به وي سبب انرژي کې ولګي دومره تکړه افسران دي چې هر څه باندې پوهېږي زه په حیران یم چې بهبود آبادي کې به وي نو هغه هم پوهېږي هغه باندې کور کې به لس بچي او هغه ښه پوهېږي بل اوس به ولګي چېرته بل ځای کې نو هلته به هم کار کوي هلکه دا کم از کم ټیک کوي چې کوم کار نو خو زه د کولو زما په خیال زیات نه کوم بس هغه دی دغه کې یو مونږ کله کله دی هغه ښارونو ته ګورو چې کوم ډېر پلانډ ښارونه دي لکه زه اوس اسلام آباد ته ګورم نو د هغې یو ګوډ به خالي وي نو هلته به چا ګل وکري یو کس په راشي هلته به ګلونه وکري هلته به یو ښایسته سټینډ جوړ کړي زبردست شیزونه پکې جوړ شوي هلته چې کوم خلک چې کوم هغه ښار اون کوي په دې زمونږ په دې ښارونو کې به ګورې دومره ډېر سرکاري خلک به پکې ناست دي او ښار به ویران ویجاړي هلکه تاسو چې ټول ناست تاسو څه شي تنخواه اخلئ تاسو ته به صرف دا یو یونیورسټي روډ دا چې کوم مین زوم آرټري ده که نه دا به تاسو ته ګزارې حل ښکاري باقي که تاسو کوارډ روډ ته لاړئ او که تاسو وایي پېښور نه بهر وتم زه جنګ والي علاقې دي داسې خرابې پرتې چې ته به جنګ پې تېر شوي دا افسران هم دلته ځي راځي بس زیات نه زیات اعتماد او د دې کورونه هم دې ځای کې دي نور کلو سایډ ته خو دی نه ځي که نه جي زه بعضې ټایم دا سوچ کوم زه چې تېرېږم نو ګند پروت وي چېرته هغه مات وي نو زه ټلیفون وکړم چې جي دا روډ مات دی دلته دا مسله ده دلته دا ونې کټکۍ لګیا دي خلک دا زه دا سوچ کوم دا ټول ډپارټمنټ چېرته لاړل دا ډیوټي به هم دی مونږ خلک به والو چې دوی افسرانو سره دومره کار دی چې دوی ته هېڅ پته نه لګي چې تاسو پوه یو افسر سره څلور ګاډي دي دا چې دی څلور ګاډو خبر وکړو نو ما ته ذهن ته رالو داسې افسران هم شته سره 5 10 ګاډي دي یعنی خپل هغه ته یو ملاو به یو ډپارټمنټ به سره 15 لاندې نو ډپارټمنټ به هر ډپارټمنټ یو ګاډي کې بوله پټرول ملاوي کې ټول لپاره ولا ملاوي سرکاري تاسو خیال دغه تنخواه دومره نه چې هغه ټول ګاډو کې پټرول واچي نو پټرول بم دی نه علي کنه زم چې دوی انکار شروع کړي سیاستدان ته دی چې یو ماشوم دی هغه ښار کې سبق وایي هلته لاړ شي ګاډی یو چې کوم دی هغه شاپینګ لځي هغه کې لاړ شي بل چې کوم دی هغه ټینس کوي هغه ته نو پنځه ګاډي خو په کار دي چې ماشومان شاته روان نو سایرن هم راپسې وي نو پلار یې پکې نه ناست خلک پلار خو دې پکې ناست نو خیر دی که سایرن دی تاسو د اتوار پر چې کوم دی یا داسې هفتې پر تاسو بهر وځئ او خالي یو کاپي والی او د روډ باندې دا ګاډو نمبر یې لیکئ شنې نمبر یې نوټ کړئ دا کاپي به ختم شي دا ګاډی به نه ختمېږي دا پټرول کم ځای نه راځي زمونږ خو دومره وس نشته چې دا ګاډي کې پټرول واچو یو ګاډي کې او تنخواه د هغې هم دومره نه 10 لک تنخواه خو نه د هغې هم دغه 1-2 لک تنخواه یې دی کې بس هغه کوي نن سبا دی کې خرچه نه پوره کېږي نو ډېر بد حل دی زه دا وایم تاسو ته مطلب دا دی چې ستاسو سیاسي تقسیم هم زمونږ شته نااهلي هم زمونږ شته او بدنیتي هم څه حده پورې زمونږ شته او دا ټول شیزونه چې یو ځای شي نو دا خو ټول نیګیټیو شي دا خدای پاک چلی بس مونږ هم په دې یقین دی او چې خدای پاک پاکستان سره دی او پاکستان چلی کني چې کم حال مونږ جوړ کړی دی که نه دې حال کې ملک نه چلی تاسو ما ته یو ملک وایي چې هغه بنانا ریپبلک بېله خبر ده خو دا چې کوم څومره ډیولپ کنټریز دي هغه کې دا کار شته چې کوم دلته پاکستان کې روان دی تاسو وګورئ که نه دنیا کې بھائی مونږ سره ډالر نشته او 70 ارب ډالر مونږ چې کوم دی ایکسپورټ را رواني پاکستان ته او بھائی څه کوي دې سامان باندې تاسو سره خو پیسې نشته
دغه افسران تاسو زویم چې دا افسران چې پټرول هم اخلو لګي بجلی هم پټرول جوړو دې چې سیاستدان تکینی او ته چې دا کار غلط دی زنه کوم تاسو پته دی پاکستان چې کوم دلته اختیاري کنه اختیار چا سره سیکرټري سره اختیاري سیکرټري چې دسخط نه کوي یو کار هم نه کیږي تاسو د اوس کې پی کې کتل دی یو اکټ منظور شو هغه ملازمین ریګولر کول یو سیکرټري په کې ناستو دسخط نه کوم ترانسپورت 550 کسان دی ریګولرایزیشن هغه پاتې شو کنه هغه چې دسخط نه کوم ولی بس هغه چې دا غلط دي زنه کوم دا چې کوم غلط ما وته دا غلط کار کیږي هلیکاپټر والا هغه باندې خو تاسو نه لیکل چې دا زنه کوم دا بھئی هلیکاپټر ته وای چې بھئی 2013 نه چې کوم د مخه ته پوس بس وک نه کوي چې 1800 کسانو پکې چکر لګولې دي کې دي چې مونږ هم چاته تلیو پته نه لګي خو مو خیر نورمال ګورو سره وتلیو خدا دې چې هغه کورې د پاره بچته مونږ به دې سره تلیو او 1800 کسانو حساب کتاب چې پیسې خبره کې نو مطلب دا چې هغه بل منظور کو چې دا به تاسو نه کوو خو چې غریب کس راشي بیا وي چې پیسې نشته تنخواه نشته کله ته یکم پر استرخام نه یو کال به عالم خیر دی بیا ځکه چې کې دې شي چې دا غریب هم ست تاسو کول غواړي جی السلام علیکم جی څوک یو د کم زنه وعلیکم السلام دي زمان جزون لقب بالکل خبر کوم چې زمونږ حکومت مثال باید زمونږ د دانې هغه ټاک مثال دا د سرګردان دا خبره چې فوج او پولیس او ملیشیا د دې د پولیس مشر چې څه دی او دا چې کپټن دا څنګه دی دا مکمل اختیار او خپل پکار دي چې پوي کې د ټریننګ کړي کې د ملک حفاظت کې سم مناسب غني هغه لږ ساتي د سرګردان دی په ټلیفون کې یو ځای پرتا غاټ وځي راغلي د 2 بجې پوری د په ډیپټاین دا چې کړه دغه پاسپورت پکاري چې په دې د کولم کول اختیار لکه شریف صاحب ورونه کارګل موږ غوښته واغه ور اوباما ته تاسو کوم موږ د شیګان د دې مکمل اختیار پکار دي پويږي او د پوره اختیار پکار دي سم مناسب دنیا راځي اسلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني جی هغه وی چې دا زمونږ چې کوم پولیس او فوجیان دي وي بس دی په ارسه باندې پويږي نو چې چرته دی وي او چرته ډیوټي کې دی څه ضرورت دی ټیخ کاری بزیر په کار دی چې دی د مکمل اختیار خیر دا خو د هغه خپل راي هغه د حالاتو له ارسله ګوري هم سړی چې دی هغه هم د مکمل حالاتو له ارسله ګوري ارسله خپل راي لري نن سبا سړی په سیاستدان په اسمبلی کې نه یا مونږ په چرتیوزي کې نه مونږ پويګو نه ارسله په یو طریقې سره یو انګل سره ټول سټوري لګوري او به خپل رائے جوړي لګي ټیک د داغي خپل یو رائے دی او مونږ احترام لرو داغي رائے پکار دی خو دا امن او امان چې کوم خبره کوله زه راغونډوم دا خبره چې کله پورې ګوري تاسو افغانستان چې کوم دی هغه سره خبره نه کوي تاسو امریکا سره خبره نه کوي دا ټول چې کوم دی دا د خپلو کې کینی نه زما خیال دی چې دا حالات به نورم خرابېږي او څنګه دا حالات روان دي کدا سه هغه شو نو د لپاره پکار دي چې فدرل ګورنمنت شو صوبایي شو فورسز شو دا ټول د په یو پیج راشي هغه نه علاوه د حل نشته امغه د نېشنل پلان غونډه سهل تاسو ډیره مهرباني ارشد عزیز ملک صاحب په خبر کې د جنگ اخبار مشر او سینیئر صحافي دی او په دې ټولو معاملاتو باندې پويږي مونږ ته تاسو وخره کو تاسو ډیره مهرباني تاسو راغی او قدرمنو اوریدونکو دا زمونږ د نن پروګرام مونږ چې دا کم زمونه غیر چاپیره سره روان دي نو په دې باندې خبرې کولې او د دې مختلف خبرو مونږ جاج واغسو تاسو هم په دې کې شرکت کو ډیره مهرباني سبب بیا د خیر په په دغه وخت په پروګرام سره تاسو خدمت کې حاضرېږو او تاسو هم موږ سره په زموږ پروګرام کې شرکت کولای شئ سوال کولای شئ تاسو کولای شئ خپل رائے اظهار کولای شئ نو نن زموږ د پروګرام چې کوم د پای ترسي سبب د خیر حاضرېږو دعاګانو کې میات ساتي الله پامان